بعضې زنانه د پاکستان نه روانیږي او دغه وخت کې عذر دی نو دا زنانه به غسل وکړي و دا غسل د حیض نه د پاکېدو نه دی هسې د بدن د صفایۍ غسل دی او بیا د ایرپورټ نه به د عمرې نیت وکړي څنګه چې د عمرې طریقه وښول شو نیت وښول شو نو دا زنانه به د عمرې نیت وکړي یا الله ما د عمرې نیت کړی دی ما ته اسانه کې ما نه قبوله کې او لبیک به درې ځله ووایي اوس حالت د احرام شروع شو نو د احرام په حالت کې چې د کومو کارونو نه کومو څیزونو نه پرهیز دی نو دا زنانه به هغه پرهیز کوي لکه خوشبو به نه لګوي نکونه ویښته به نه اخلي وغیره وغیره نو د پاکستان نه جدې ته ورسېدله او د جدې نه بیا مکه کې خپل بلډینګ ته ورسېدله نو دا به په خپل بلډینګ کې وي حرم شریف ته به نه ځي فکر کوه خپل بلډینګ ته ورسېدله او حرم شریف ته به نه ځي ځکه حرم مسجد د مسجد الحرام او په حالت د جنابت کې مسجد ته تګ جایز نه دی نو دا به خپل بلډینګ کې وي و چې کله عذر ختم شو نو په ساده اوبو باندې به غسل وکړي اوبه لامبي صابون یا بل څه خوشبو به نه استعمالی غسل به وکړي اوس پاکه شوله نو اوس به د خپل بلډینګ نه حرم شریف ته لاړه شي او د پاکستان نه چې کوم د عمرې نیت کړ هغه نیت اوس هم برقرار دی د بل نیت ضرورت نشته مسجد عایشې ته تنعیم ته تک ضرورت نشته جعرانې ته تک ضرورت نشته دا پاکستانی نیت ته کافي دی اوس به حرم شریف ته لاړه شي او د عمرې طریقه دې زده کړې ده په هغه طریقه وچه کرې د بیت الله به ووایي او ورپسې د صفا مروه په منځ کې وچه کرې به وایي عمره وشوله اوس به د سر ویښته یو انچ د هر طرف نه کټ کې عمره وشوله دا سوره ده چې دا په مکه کې ده نو دی خو مونځ ونه که لمانځه ثواب پاتې شو ونه شو نه د مانځه ثواب به پوره میلاویږي خو د هغې طریقه دا ده چې په خپل بلډینګ کې د مانځه ټیم راشي او بس چارهدام به وکړي په مصله به کښېني په جانماز به کښېني او د قرآن د تلاوت نه غیر نور ذکرونه چې څونه کولی شي هغه به وکړي او د مانځه عمره وخت به په مصله تیر کړي داسې دی لکه پوره مونځ یې وکړه پوره ثواب یې وشو هېڅ کم یې پکې رانغی د مانځه ثواب یې وشو دا حکم یوازې د مکې دپاره نه دی که پاکستان کې زنانه داسې وي بیماره وي نو د مانځه ټیم کې به ځان مانځه ته تیار کړي او په خپل جانماز او په مصله به کښېني د قرآن د تلاوت نه غیر نور ذکرونه درود شریف او استغفار او کلمې وغیره به وایي پاکستان کې به هم پوره د مانځه ثواب کېږي سړی ټوله میاشت پوره مونځونه کوي ثواب یې کېږي نو زنانه خو نیمه میاشت مونځ کوي نیمه نه کوي نو دا ثوابونه یې کنډم دی کنډموالی به نه راځي پکې په دې طریقه د ځان تیاری پوره د میاشتې د مونځونو ثواب به یې کېږي کمې به پکې نه وي کله داسې وي چې د مدینې منورې نه مکې ته راشي او ورځ دوه ورځې په مکه کې دی او بیا به پاکستان ته واپس راځي او هغه ځای کې دا عذر پیښ شوی دی نو هلته خو ورځ دوه کې کار نه کېږي نو دا خو طواف نشي کولی عمره نشي کولی اوس به څه چل کېږي نو د پاکستان نه به ځان سره دارو یوسي او هغه دارو به استعمال کی عذر به بالکل ختم شي او دا به عمره به مو کې او طواف به مو کې پاکستان ته به
صحیح سالم راشي نو هغه دوایي خپل لیډي ډاکټر سره د مشوره وکړي د دارو نوم زده کا ټرانزامین انجکشن دی دا به ځان له واخلي او ټرانزامین کیپسول دی دا به د ځان سره یوسي په عربو کې دې نوم باندې هغه ډاکټران یې نه پیژني نو نه پیدا کېږي وي به خو نوم د هغه ځای بدل دی او د دې ځای بدل دی نو د پاکستان نه ټرانزامین انجکشن او ټرانزامین کیپسول به یوسي پریمولیټ ان ټیبلټس ګولې دا به هم ځان سره یوسي نو هلته به هېڅ تکلیف نه وي مشکل به نه وي په اسانه به کار کېږي ټرانزامین انجکشن یوه چې واخلي یو انجکشن یې وکړه نو 6 ګنټې صبر وکړه که بیماري ختمه شوه خو ډېره ښه ده که ختمه نه شوه دویم انجکشن چې وکړي نو اقتصاد به ټیک ټاکي بل څه ته به ضرورت نه نو دا به ځان سره 3 ټرانزامین انجکشن هم یوسي او کیپسول به هم یوسي او ټریمولیټ او دلته ارزان هم دی هلته که میلاویږي نو ګران هم دي دلته په روپۍ ده او هلته په ریال ده ریال به په څه وي تقریبا 75 روپۍ نو دلته په 1 روپۍ کېږي او هلته په 75 روپۍ نو دې ځای نه ځان سره یوسي نو دې طریقې سره به عباداتو کې نقصان نه راځي خلق وایي چې په بیت